अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम सलाम। पखैर आले बच्चे। काका पखैर मां ته په دې کلي کې مسافر ښکاري څه پریشاني ده ما ته ووایه کنه. او بچي متاثرین یو او ښه خانداني خلک یو خو شپه په شپه اعلان شو چې ځان وباسئ زنګ په علاقه کې اپریشن شروع کړو. د خپل ځان نه غم نشته بچي، د خپل ځان نه غم نشته و دې تور سره غم نه را سره. काका چې انسان باندې سخت راشي نو در په در شي. زه مسافر یم د افغانستان نه راغلی خو دلته د ډېرې مودې نه آباد شوی. بچي الله تعالی دې هر مؤمن مسلمان ته خیر پېښ کړي. الله پاک دې هیڅوک هم بې کوره کوي نه. काका خدای خو مهربان بادشاه دی، نور خو مې څه وس کې نشته، خو زما یو کچه کور شته که تاسو غواړئ نو ما سره اوسېدی شئ. نه بچې موږ په تا بوج نشو جوړېدلی. کاکا بچې هم راته وایي او د بوج خبره هم کوي. دا خو د ثواب کار دی چې دې وخت ستاسو موږ په کار نشو نو کوم وخت کې وپکارېږو بابا. بچې ډېر ښه انسان راته ښکاره شوې. د افغانیانو باره کې خو ما ډېر څه اورېدلي وو خو نن مې په خپلو سترګو ولیده. الله دې خوشحاله کړه بچې، الله دې خوشحاله کړه. کاکا زه نورې خبرې په کور کې کوم، اوس مې دا مور او خور هم ستړي شوي دي، ځئ چې ځو. काका دا زما جونګره ده، د نن نه پس تا خپل کور وګڼه کاکا. بچې الله دې ستا ژوند د خوشحالو نه ډک کړي خو زه به ستا دا احسان ټول عمر هېر نه کړم، ټول عمر. کاکا د احسان خبرې مه کوه، زه خو ستاسو په خدمت خوشحاله کېږم. چې د ډېر ښه خاندان نه راته ښکاري خو ستا مور او پلار. کاکا زما مور او پلار د افغانستان په جنګ کې شهیدان شوي دي او دلته زما هېڅوک هم نشته. کاکا دا خبرې پرېږدئ، تاسو ارام وکړئ او زه تاسو لپاره څه بندوبست کوم. خان جی دا هغه سړی دی چا چې په ملنګ جان باندې ځمکه خرڅه کړې ده. یاد ساته چې هغه ځمکه به د ملنګ جان نه زما وي زما. هلکه
دله بیانور کې رخصت کوي ځه سکندره ته په دې خلکو باندې ولې دومره ظلمونه کوي ته خو دې کلي خان یې داسې کارونه تاسو خپل نه کوي مړه یاري لازم مارو سره او خبرې لګي دړانو ځان کې لګا نشه پیدا کا نشه سکندر خان یاري ګیا جاویدا سکندر خان ته د متاسینو باره کې اسم وایه اسنه سلانجه راته جوړ نه کی جاویدا ته دومره ورځې پس راغلې ولې تا ته زه نه یادېدم ونه تا نه بغیر زمانو سو یادوم خو به یالا چې کله زما خو یې راشي کنه جاویدا نن دې خبرې څه ګډې وډې دي څه پریشانه غوندې راته ښکارې خیر خدای ته نه خیر دی ستا تر زوی سکندر خان نه دی خدای خبر چې دا ګاډي والی لارې به هغه کله پرېږدي هغه به چېرې وتړی نه شي هغه زما غوره دی زه یې ډېر ښه پېژنم جاویده بچې هغه به کوټیوالي نه هم په دې ګډوډو لارو سره دی ما ډېر پوه کوم هغه سړی کېږي نه هم په دې عادتونو ما هغې سره مړې ژوندی پرېښی دی خانجي هر څه هغه ستاسو وینه ده ستاسو وراره دی چې وینه سپینه شي نو د هېڅ کار پاتې نه شي داسې وراره باندې به زه څه وکړم چې نه د خپل عزت خیال کوي او نه زما د عزت خیال کوي بچې هغه مې خو ته ما دپاره کړې هلکه ته یو افغانې مسافر یې په ما د ټولې دنیا نه ګران کنه ملنګجانا څنګه دې را پیدا شو ملنګجان څوک هسې نه یادوي او بیا تم د دې کلي خانې او زم د دې کلي خانې دا زما جوړه شوې سودا کې ولې نه ودانګه ملنګجانا سکندر خان نه چا دومره خبرې نه اوري د مطلب خبره کوه ویل څه غواړې دومره ساده د ځان نه مه جوړوه سکندر خانه ما چې د صابر سره د ځمکې سودا وکړه
نو بیا تا ولې بیان ورکړه؟ ملنګ جانا ډېر وړوکی زوی دی په دومره معمولي خبره باندې پریشانه شوې. دا معمولي خبره نه ده، دا زما بېعزتي کړې ده. او ملنګ جان خپله بېعزتي هېڅ چېرې نشي برداشت کولی، هېڅ چېرې. آها ډېر بره به نه ځې، ولې چې ستا په وړاندې څوک معمولي انسان نه، سکندر خان ولاړ دی، سکندر خان. او پاتې شوه د ځمکې خبره، نو ته نرشه زمانه پې بره پورې ولګوه. تا ته بهتره پته ده چې دې بانه بیا نشي خپلولی. ولې چې کوم شی د سکندر خان خوښ شي هغې ته هېڅوک همیشه نشته. سکندر خانه قسم مې دې په خدای چې خوښ به دې شم خوښ، دا ځمکه ته زمانه دومره په اسانه نشي اخیستی، هېڅ چېرې نه. ماما در لولوکې، ماما در نظر، ولې خوريه؟ دا کورونو د کوارټرو کرایه دې څنګه چلو کو؟ پیسې دې راغونډې کړو که نه؟ ماما در نه لوکې، ټولو نه مې راغونډې کړي، هغه افغانۍ نه دي؟ درېیمه میاشت ده چې ورشمه دې چې کرایه نشته. افغانۍ؟ د هغه دا جرت ولې؟ داسې د مړو مال دی څه؟ نن به هغه پسې زه پخپله ورځم او دا کړي کوري به وله بهر ولم، بهر راځئ راپسې. یا لکه توریا دی دې وتم راځه. جاوید چې جاوید لالا خو چېرته بار ته وتی دی چې لږ راشي که نه نو ورته ووایه چې د ملنګیانو حجرې ته لاړ شي. ټیک ده که نه؟ خامخا ورته ووایه. دا څه لیونی سړی و.
ماما جی یا ته خو ډېر ګرم راغلی وې دا پتا څه وشو ماما جی زمونږ د کلي د دې خټو او د لوټو په کورونو کې داسې خاپېرې هم پاتې کېږي دا د جاوید افغاني خور دی خور خدای دې د هغه خونه ړنګه کړي چې دا د ګل غوټۍ تر اوسه پورې زمونږ نه پټه ساتلې وه ماما جی زه خو بلکل زما نه دا اړه ویړو زه یې رانه ویړو ماما جی او ملنګ جان راغله دې شیرین استا سکلی ته مهمان راغله دې تاسو دې دند پارا ملنګ جان راغله دې شیرین استا سکلی ته مهمان راغله دې تاسو دې دند پارا لا 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 ملنګ جان راغله دې شیرین استا سکلی ته مهمان راغله دې کنه زپ درکړي او شکرانه سما نشما ملنګ جان راغله دې شیرین استا سکلی ته مهمان راغله دې تاسو دې دند پارا او ملنګ جان راغله دې شیرین استا سکلی ته مهمان راغله دې تاسو دې دند پارا لا 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 سکندر خانه ما غټه غلطي وکړه زه دلته رالم زه بیا دلته نه راځم نور افغانیان
از مول برانه خرابه قسم د مول ملاو بغیر کا सिकंदर खाना زه ډېر افسوس کوم ته زما یارانې ته ډېر بد ګوري تا به زما یو خبره به سر نه کوي شما از سم د مول خراب شوی ته زما خبر غوري چې نه راځل د شل ځای براله د پاتو غزا نه په بدی د شل قدم کې د پاتو ستایا نه بس پاره بارو کا څنګه شم درنه حالات راته سټیک نه ښکاري او ماما جی دزړه دا حالات مې ډېر ګډوډ دي زه خو یې د راسمولو په چل باندې اړو پوهېږم نه لالا ما ته خو داسې ښکاري چې د راسمولو کوم یو طریقه ده دلبره ته ډېر زیات وران شوې اوې ته ټیک وې هغې ظالمې ما باندې جادو کړی دی جادو خوریا ستا نه لوکې شمه ستا نه زار شمه او زمونږ دپاره څه حکم دی کار یې داسې چې دا خبرې مې نور د ژوند خوږو ته نه پرېږدي د دې زړه څه بندوبست پکار دی بندوبست دلبره لاړ شه هغه بانې ماله دلته راوله ډېر ښه ده لالا بچې تا چې په دې سخته کې موږ له په عزت راکړو نو که زما خپل سکه اولادم نو ما سره به یې داسې مه وکړو نه کاکا زه مسافر یم ما ټول عمر د پلار د مور او د خور ارمان کړی او خدای پاک ما ته ټولې رشتې راکړې زه ډېر خوش نصیبه یم افغانیه بچې زه ځم چې ځان له چېرته مزدوري وکړم ځکه چې ټول عمر مې روزګار کړی دی هسې ناسته رانه نه کېږي نه کاکا زه یم که نه تاسو به ولې مزدوري کوئ نه بچې ما فیصله وکړه چاره به مې نه ښه کاکا ځان ته داسې اسان غوندې کار وګوره ښه بچې زه ورځم
خدای دې خیر وکړي. ډېرې ورځې وشوې چې افغانۍ نه دی راښکاره شوی. نن خو مې څه ډېر زیات یاد شوی دی چې چېرته به وي. ها الله دې وکړي چې په خیر خیریت وي. يم طول منا خبر شالما د ګلونا حسینا
क्या मतलब रमा रंग पर रंग तो के क्या मतलब रमा तनास पखम दे दो के क्या मतलब रमा तनास पखम दे दो के क्या मतलब रमा अरमान बलता जार कम सनमा जमा दास्तान बलता जार कम सनमा जमा जहान बलता जार कम सनमा जमा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा ताजान बलता लता नजार करूं जमा पमकी सुनो दुनिया ली बनई जमा दखाई सुनो दुनिया ली बनई खुश रंग द पांजी बुनु दुनिया ली बनई खुश रंग द पांजी बुनु दुनिया ली बनई मुस्कान पलटा जार क्रम सनमा जमा दाजान पलटा जार क्रम सनमा जमा जहान पलटा जार क्रम सनमा जमा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा दास्तान पलटा जार कम सनमा समा जहान पलटा जार कम सनमा समा जहान पलटा जार कम सनमा समा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा तेरा समय दमेरा जिधर समय दमेरा ताजान बलता लता नजार करूं बस मुझे आना पर किस्मत सबर होगा तब जमन नसीब दासे कि बाबा और बेबे को मातम ले रिया दी खोरी जहिम कला मशाड़ा मशाड़ा खोरी माता पतला सस्ता पजरस तेरी पोस्ता पशाड़ा बने मसले तो तड़ मिला गई जनावर था पशाड़ा निशम देते लाला जमा पूरा बाबा दे यादीगी ليش بچه ليش आओ बच्चे د متاثرینو کم ته تللی ما ډېر مصیبت کې دي خواران ټک ټک کورونه دې پاتې شو تا زړه مې ورسره جړا کوي بچې ها بابا
خدای دې داسې اوس په جام نه راولي غریبانو سره ډېر ظلم شوی دی او بچې الله دې وکړي چې ډېر زر خپل علاقې ته خپل کورونو ته لاړ شي زما خو چې څه وس کې وو امداد مې ورسره وکړو بابا الله به تاسو له په دې ډېر اجر درکوي انشاءالله بچې نور هم به ورسره ډېر امداد کوو دا راته ووایه چې افغانۍ خو نه راغلی نه بابا دا ښکاره شوی نه دی خیر خو که نه بابا زه پوهېږم چې دا جاوید زما دومره ولې خوښ دی افغانیان ښه خلک دي دا پکې څه بل رنګ دی په ما خو د خپل زوی نه هم زیات ګران دی دا خو جي ستاسو هغه یار افغاني خور ده هغه دومره ښکلې خور وه ما نه پټه ساتلې وه اوس به دې دپاره افغاني سره روغه کول غواړي نه خو جي ستاسو یار چپ په دې خبره مې د افغانۍ بدي شو او اوس تا هم د هغه عادتونه شروع کړ ما ته به نصیحتونه کوي چپ دا بوتل سره کوز کړه دا زمکې خبرې دې زما سره کړي او ایډوانس یې سکندر خان نه واخیستو ته څه وې چې زه به تا معاف کړم ما یوه خبره یاد ساته چې دا ځمکه زما نه د دنیا یو قانون نشي اخیستی ځه ورکشه ځه د ځمکې کاغذونه راوړه ځه السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو ما پسې سوال جواب کړو تاسو ته زه ډېر ملامت یم ستاسو ما پسې د کور 2 میاشتې کرۍ پاتې ده هفته کې به د خیر سره درنه درکړم نه افغانیان نه داسې هېڅ خبره نشته او بیا ته خو زما ورور یې راځه کښېنه ما ته وګوره د نن نه پس د هغه کور کرایه به ستا نه هېڅ څوک نه غواړي هغه کور ستا شو بلکې ستا په نوم شو نه ملنګ جانه زما ستاسو په نصیب کې ستاسو ډېره مهرباني یا لکه توریا لاړ شه خانه خرابه چای راوړه زما یار افغانۍ راغلی دی
کارو چې هغه افغاني سره مې لږ کار و که ګوري نو لږ بار راواستوي ورته وایي چې سکندر خان راغلی اخو ملنګ جان خپل حجرې ته غوښتی دی ډېره ښه دا ما ته د خور د رشتې نه انکار وکړو نمک حرامه ته خو ما په خپله برابرۍ کې ودرولې خو ته خپل عزت باندې نه پوهېږې زر تر زره زما کور خالي کا کني قسم په خدای چې په دیکو دیکو باندې بار وباسم ملنګ جانه د خبرې نه مخکې تم دا سوچ کوه چې پښتانه د چا خور او لور په حجرو کې نه غواړي او پاتې شو د کور خبره هغه ته زه نن خالي کړم ستا دا جرت چې ته به اوس ما ته پښتو ښې ته به ما ته پښتو ښې ملنګ جانه لاس چتونو نه مخکې به دې دومره سوچ کړی وی چې دا د سکندر خان یار دی د سکندر خان نه سکندر خان زما حجرې ته راغلی دی د یو پښتون حجرې ته راغلی دی ملنګ جانه ته خو په پښتو پوهېږې ښه دا د خدای شکر دی چې دا پښتو خو دې زده که سکندر خانه ته ما سره ډېر زیات بد کې چې د معمولي انسان دپاره ما سره دشمني کې ما خو درته وویل که نه چې افغانی زما یار دی یار او پاتې شوه ستا د کور خبره دا اوس د سکندر خان ضد دی چې ستا هغه کور به افغانی پرېږدي نه بلکې دله به هغه کور اوس زه په بیه اخلم دا واخله ستا د کور قیمت او که څه کمی به شی پکې نو ما پسې به سوال جواب وکړې راځه افغانیه ولې چې په دې دومره دنیا کې ته خو یو زما یار او زه تا نه خفه یم سکندره او زه به تا نه تر هغې پورې خفه یم چې تر کومه پورې ته دا شراب څښې دې شرابو خو تا نه خپل خیالات خپله پښتو یې راکړه مړه ټیک شوه زه شراب پرېږدم بلکې هر هغه غلط کار پرېږدم کوم چې ستا نه دی خوښ خو په یو شرط شرط څه شرط زه ستا هر یو شرط ته تیار یم افغانیه که ته دا غواړې چې زه په سمه لار راشم او هره ګناه نه توبه وکړم نو د هغې صرف یوه لار ده یار وایه وایه کومه لار ده افغانیه زه ستا خور سره واده کول غواړم جاویده خور او لور خو ورکې شوی دی چې ستا د یار ژوند ورباندې ښه کېږي او د بدو لارو نه بېمنې کېږي نو او ورته وکړه جاویده خپله خور درته ورکړه ځکه چې دا ثواب او د نیکۍ کار دی ته خو غلی شي افغانیه
ما ته پته واشنا چې زما په دې خبره به څه ځلې کېږي زما ژوند نشي بدلېدی یار زه بدقسمته وم او بدقسمته به یم دا نشې تماشې خو یې زما ژوند سره تړلي دي سکندر خانه ما دا رشته تا درکړه خسته حسن تا دنیا حیران دا بغیر لمان دنیا بهر چاوران دا hey زما خسته حسن تا دنیا حیران دا بغیر لمان دنیا بهر چاوران دا زیم شم زما ډیر دی پروانه نکوم یارانا یارانا چا سره نکوم یارانا نکوم یارانا یارانا چا سره نکوم یارانا نکوم हर सुख खुशहाल सातम दगा फितरत दे जमा जसर मिना नकड़म दास आदत दे जमा हर सुख खुशहाल सातम दगा फितरत दे जमा जसर मिना नकड़म दास आदत दे जमा कहूं पस्क्रोशन तो खंदा दानवाना नकुम याराना याराना जसर नकुम याराना नकुम याराना याराना जसर नकुम याराना जात च उगोरमा नशा नशा गरजेगी सुख में खुशहाल फजला और सुख मगरजेगी जात च उगोरमा नशा नशा गरजेगी सुख में खुशहाल फजला और सुख मगरजेगी नाजो नखरे कहूँ माता से जाना ना नकुम याराना याराना चासर नकुम याराना नकुम याराना याराना चासर नकुम याराना नकुम पचा भयना नयम औ नसो यार लरम डोला दुनिया राप से गर्जे दीवाना नकुम याराना याराना चासर नकुम याराना नकुम याराना याराना चासर नकुम याराना دا فیصله ماته نه ده منظوره داسې نشي کېدی داسې وشوله دا ما خدا له په زور راوسته خو زه تاسو منې کوم تاسو نه دلبره نه
دا د زور خبرې نه دي زمونږ په مقابله کې سکندر خان دی سکندر خان او هغه څه معمولي سړی نه دی زمونږ د ډغرې سړی دی د ډغرې اوس خو زه د سیاست نه کار اخلم د سیاست نه خوریا ماما درنه زار ماما درنه لوبې دا کوم سیاست دی و ماماجي دا ستا د سوچ خبرې نه دي او بیا زما نوم ملنګ جان دی ملنګ جان زه پوه شه او زما کار پوه شه خورې که ستا یاد شي ستا مور ما نه د مرګ په وخت کې یو لوز اخیستی چې ته به ګلمینې ته داسې مینه ورکوې لکه د یو سکر و د مینې همدې طاقت زه یو په داسې فیصله مجبوره کړم چې ما تا نه تپوس هم ونه کړو زما په خپلې خورې یقین دی چې زما فیصلې ته به غلطه نه وایي ځکه چې دا فیصله ما یو نیک کار دپاره کړې ده لالا زه نه پوهېږم چې ته څه ویل غواړې ما ته خبر وکړه که نه نو بیا واوره خورې ما ستا رشته سکندر خان سره وکړه ته خو په دې رشته خفه نه یې که نه خورې لالا تا چې زما لپاره څه فیصله هم کړې وي غلطه به دې نه یې کړې خورې خدای خو دې ژوندی لره تا خو زما عزت وساته خدای دې ژوندی لره خورې آخر دې مو خپله خور خان له ورکړه وته خدای ظالم دا خو دې زما په زړه باندې چړې راښکودي افغانیه دا دې ما سره ډېر بد وکړل ملنګ جانه دې خولې ته به دې لګواب ورکړې چغې مو افغانیه چغې مو ته څه وې چې ستا خور به ډېر خوشحاله ژوند تېروي نه نه افغانیه نه زه سکندر خان ډېر ښه پېژنم هغه صرف او صرف ګل بویوي او بیا یې غورځوي خو زه د هغې ورځې په انتظار یم چې ته په ژړا او په فریاد زما درته راشي بس ملنګ جانه بس افغانۍ به مړ شي خو ستا په در کې به ونه درېږي بس
مو چرته پرېږدم افغانیا ستا او سکندر خان نه به د خپلې بېعزتۍ بدل ضرور اخلم ولې چې زما نوم هم ملنګ جان دی ملنګ جان بچې نن که د ګور ژوندی وه نو تا خبره به هغې درته کړې وه بابا داسې څه خبره ده ما دپاره خو تاسو هر څه یې بچې خو بعضې خبرې د مور په خوله ښه ښکاري بابا زه خو دې په شک کې واچولم تاسو ویل څه غواړئ بچې زه غواړم چې ستا د واده بوج خپل اوږو نه کوز کړم بابا داسې خبرې مه کوه زه تاسو یوازې نشم پرېښودی زما نه بغیر ستاسو بې څوک بچې زه په دې خبره پریشانه یم زه پریشانه یم چې زما واره سکندر خان ډېر بدلیاده انسان دی هغې څو ځلې ستا رشته مانه غوښتې وه ما ورته انکار کړی هسې نه چې څه فساد راله جوړ کړي تبا دې که خدای داسې لکه زه دې کړم تبا تبا دې که خدای داسې لکه زه دې کړم تبا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تبا دې که خدای داسې لکه زه دې کړم تبا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا اوس تا سره واده کولو ته تیار یې اوس زه نه یم تیاره نا ترس ستمګرې ټول علم ته دې رسوا کړم نا ترس ستمګرې ټول علم ته دې رسوا کړم همراز د هر یو زړوم تومتي دې په دنیا کړم نو خیر که زه غریب وم ستا د مینې قدردانم زه تېر له سره او ځانم بس په تا باندې قربانم چې تا وکړو په ما رب خو دې راولي په تا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا بے وفا بے وفا بے وفا بے وفا ستا دوه ورځو خندا راته جړا د عمر راکړه ستا دوه ورځو خندا راته جړا د عمر راکړه زما په بې بسۍ او په غربت چې دې خندا کړه تا پرېښودم یوازې د دولت نشې دپاره زما د زړه دنیا دې ستمګرې کړه ویجاړه زما غوندې هم تشې محبت کې بې نوا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا نن نه پس به د شراب هم څکم عیاشي به م کوم هره بدعملي به کوم هره بدعملي ما قیس ته دې سزا اخر د کومې ګناه راکړه ما
فیصد دے سزا آخر د کومې ګناه راکړه زما خو د ظالم زندگی تبا تبا کړه ما څومره په امید زړه کې محل د مینې جوړ کړو بې رحم خود غرض تا په بل د جفا اور کړو نو خدای دې درله درکړي د همدې مینې سزا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تبا دې که خدای داسې لکه زه دې کړم تبا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا تا ما سره بې ننګې ولې ونه کړه وفا خفاشل نه 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 د عزیز خبره نه یاد مبارک دې شه زه د اوس وخت خپل تیاری کوم ماښام بیا درځم ژوند کې په لومړي ځل د ملنګ جان یو ګل خوښ شي او هغه هم بل چا وشو ای ظالمې تا له خو ما په دې زړه کې د مینې یو لوی محل جوړ کړی ستا ورور ما سره ډېر ظلم ډېر زیاتی راسره وکړ خو زه خیر زه خو به ستا انتظار کوم که ولې چې ته به واپس هم ما له راځې که ملنګ جان له به راځې تا خو د هر څه نه توبه کړې وه تا خو د هر څه پرېښې وو تا هم هر څه څه وعده کړې وه ما خپله وعده ماته کړه ماته کړه ما وعده خیر ولې داسې څه طوفان راغی طوفان راغی کوم تر چې زما رشته قبول نه کړه زما بېعزتي وکړه زه یې ذلیل او رسوا کړم زما هغه تره نن تا له د خپلې ورور رشته درکړه خانه دا هم قسمتونه معاملې دي عمره تا خو بیا په خپله خوښه باندې واده کړی دی که نه بس زما یوه خبره په خوله وګوره چې ته به زما سره واده نه کوې او که چېرې تا داسې وکړ نو زه به ستا خور له طلاق ورکړم طلاق خورې نه ته فکر مه کوه زه لا ژوندی یم او به تا ته طلاق نه درکوي نه به درکوي طلاق باندې زه پوه نه شم اخر ته ویل څه غواړې خانجي زه ډېر افسوس سره وایم چې زه ستا لور سره واده نه شم کولی څه دې وویل
ته زما لور سره واده نشي کولی اخر ولې موږ نه تاسې کومه ګناه خطا شوې ده نه خالتي داسې څه خبره نه ده زه مجبوره یم زه دا واده نشم کولی اخوانیا موږ تا له څومره مینه درکړه څومره عزت درکړو هغه لور چې ما په خپل خاندان کې ورنکړه او تا هم درکړه اوس ته زموږ د عزت جنازه وکاږې بابا ته د مینت ساري مه کوه افغانیه څنګه زما د رښتې نه څه انکار وکړې نن زه ستا د رښتې نه انکار کوم چپ شه لورې چپ شه نه بابا څنګه چپ کېږم غریب ته چې کله د خپل حیثیت نه زیاته میلاو شي نه خبرسري وکړي بابا دا د ده ګناه نه ده دا ګناه زما ده زما ونه زموږ د کوره زما د مینې یو باغ تالا شو زما د مینې یو باغ تالا شو د مینې یار چې بې ګناه رانه جدا شو د مینې یار چې بې ګناه رانه جدا شو بخ مې کوټه نصیب مې خوار دی مینې نه جوړ راته انګار دی او ژوند مې لغمه او ناقرار دی حال مې خراب دی خپل پردي رانه جدا شو حال مې خراب دی خپل پردي رانه جدا شو او زما د مینې یو باغ تالا شو زما د مینې او باغ تالا شو د مینې یار چې بې ګناه رانه جدا شو د مینې یار چې بې ګناه رانه جدا شو زه ډېر افسوس سره وایم چې زه ستا لور سره واده نشم کولی د زړه په غواخو مې ساتلو ډېر په ناز ناز مې لوبولو سهار ماښام مې ښکلولو هغه توت مې د پنجرې نه په هوا شو هغه توت مې د پنجرې نه په هوا شو زما د مینې یو باغ تالا شو زما د مینې او باغ تالا شو د مینې یار چې بې ګناه رانه جدا شو د مینې یار چې بې ګناه رانه جدا شو او که چېرې تا داسې وکړ نو زه به ستا خور له طلاق ورکړم نو زه به ستا خور له طلاق ورکړم طلاق 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 اوسې چک واچو اوسو هغه بدبخته مال د خپل خور د رشتې راکولو نه انکار کړی خو خدای پاک په شرمونو باندې وشرمو د هغه خپلې چنغلې نور پسې خلاص شو ستا نظر ستا نه لوکې اوس خو لوبه ختمه شوه که نه خدای په خپله ووالو نه مامانا لوبه لا ختمه نه ده لوبه خو شروع شوه زه خپله بېعزتي
هیڅ چرې نشم هېرولی. اوس به زه د سکندر خان نه او د هغه افغاني نه د خپلې بېزتۍ بدل اخلم او تاسو به یې تماشا کوئ. دادا بس څنګه موږ هم پسې پوهېږه که نه. اوس به د سیاست نه کار اخلم، د سیاست نه، ولې چې اوسپنه ګرمه ده او صرف یو ګزار غواړي. ګزاره ما ستا شرط پوره کړو، ما د واده نه انکار وکړو. شاباش ما ته نن پته ولګېده چې ته په رښتیا زما یار یې. خپلې خور سره ډېره مینه کوې. دا وره شراب د نن نه پس به زه شراب نه څښم. ته خفه کېدې که نه؟ د نن نه پس به زه شراب بله ګوتې هم نه وړمه. دا زما تا سره لوز دی، تا سره واده ده. خان جی که زما مور او پلار ژوندي وی نو نن به درسره دا خبره هغو کړې وه. خو څه وکړم، زما په دې دنیا کې د دې یو ماما نه علاوه نور هېڅوک نشته. زما په خبره باندې چاته خفه نه شي. ملنګ جانه بچې ما ته هر څه پته ده، خبره کوه ډېر څه غواړې. خان جی زه ستاسو نه ډېر په عاجزۍ باندې یو سوال کول غواړم. امید لرم چې تاسو به زما خبره نه غورځوئ. خان جی زه ستاسو د لور رشته ملنګ جان دپاره غواړم. د رشتو تړون په اسمانونو کې کېږي. ما له لږ وخت راکړی، زه پکې لږ سوچ وکړم. ٹھیک ده خان جی تاسو پرې سوچ وکړئ، مونږ به بیا راشو. دا څه کې سکندره؟ تا خو دې شرابو نه توبه وکړې وه. هغې ستا مطلب څه دی؟ ګوره وایي په اسلام کې څلور ښځې راوایي اسلام کې. او بیا زه دا نه غواړم چې زما په ژوند کې یو ډمه راشي او زما ژوند هم تباه کړي او ستا د خور ژوند هم تباه کړي. زه ستا په مطلب پوه نه شوم. تا خیر ویل څه غواړې؟ مطلب یې ډېر اسان دی یار. زه دویم واده کول غواړم. او اوس به ته ماله زما د تره لور سلما غواړې. ګوره ما ته پته ده چې ته خپلې خور سره او د هغې خوشحالۍ سره ډېره مینه کوي. او بیا ته خو یو پښتون لور یې او پښتون لور خپله خور چا هم په تکلیف کې نه شي لیدلی. سکندر خانه دا خبره ته ځکه کوې چې ستا خور نشته. که چېرې ستا خور وی نو ما به تا نه تپوس کړی و چې ستا په زړه څه تېرېږي. بس دا خپلې فلسفې د ځان سره کېږه چې څه درته ما وویل هغه وکړه. که چېرې تا زما لپاره زما د تره د لور سلما رشته وغوښته نو دا مې درسره لوز دی چې ستا خور به زما په کور کې
لکه د خان خیر ژوند تېری او که چېرې ته ناکام راغې بیا به ستا خور زما په دې کور کې لکه د وینځې ژوند تېری لکه د وینځې प्यार क्यों चलो मामा स्ताना सा मामा स्ताना लुगे عجیب سیاست دی وکړو که دا رشته وشوه که نه زمونږ به داګون ته سوری شي الله ماما مې رښتیا وایي که دا کار وشو که نه د سکندر خان او د افغاني په زړه پړک پوچوي پړک همدغه خو زه غواړم همدغه خو زه غواړم چې هغه دواړه خدای پاک په شرمونو باندې وشرموي اوې دا واده خو به زه کوم هغه که په زوري او که په رضا لالا ستا په واده به مونږ داسې بنګ راچو چې دا ټول کلی به تماشه کوي تماشه ته خو به لا بنګ رااچې زما خور ته اوس ځینې زړه وشو د ګورې دې ټینګې نه یم چې خاندي خوشحالېږي په جامو کې نازېږي د خپلو خوریانو سره هر ځای ته رسېږي چې خاندي خوشحالېږي په جامو کې نازېږي د خپلو خوریانو سره هر ځای ته رسېږي او کله ماما د ماما د ماما د ماما ماما د ماما د ماما د ماما ماما د ماما د ماما د ماما ماما دی رجنکانو د ځواني اوبه وشي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي رجنکانو د ځواني اوبه وشي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي اشنا نورته نوې اشنا خشي یو سره یاري جوړه کی بل ته واده شي رجنکانو د ځواني اوبه وشي یو سره یاري جوړه کی بل ته واده شي یو سره یاري جوړه کی بل ته واده شي دشمنی یو سره یاري جوړه کی بل ته واده شي
سرې سخېسته ځوانانو ګوره مړه شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي د جنکیانو د ځواني اوبه اوبه شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي چل کې یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي آسې د زړو ازارول کې یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي قسم په خدای دې څوک په خاطر باندې نشي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي د جنکیانو د ځواني اوبه اوبه شي یو سره یاري جوړه کي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي د شګي والا نور ستی ورپسې زړه شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي د جنکیانو د ځواني اوبه اوبه شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي یو سره یاري جوړه کي بل ته واده شي زه ستاسو سره واده نشم کولی راغلی سما او ستا اوس څه رشته پاتې شوه سلما ستا اخري ځل راغلی یم تا نه څه غواړم سما د زړه دنیا خورا نه شوه اوس ما سره تا له د تېر کولو دپاره هېڅ هم پاتې نه شو زه تا نه تا غواړم د سکندر خان دپاره د دې نه مخکې چې له خولې نه یو لفظ هم ونه باسې تا دا سوچ څنګه وکړو چې زه به داسې مکاره خودغرضه سره واده کوم د دې نه مخکې خو به دې لږ سوچ کړی ولې تا ته زه څه ښکارم تا لوبو ګناهګۍ درته ښکارم ته چې څه وایې ووایه خو ته به زما د ارمان پوره کې ته به سکندر خان سره واده کې زه تا ته منت کوم زه تا ته زاري کوم واه افغانیه واه عاشقان خو مې ډېر ولیدل خو ستا غوندې بې غیرت عاشق مې پړومبې ځل ولیدو افغانیه ته ډېر ښکلي وطني خو ارمان چې افغانۍ نه وې
زه درته وایم راشه زما له سترګو نه راشه. افغانان دومره کمزوری نه دی چې اوس ورله ښځې ځپېړې ورکوي. زه په خپل افغانستان نازېږم، زه په خپل افغانستان فخر کوم. د افغاني دا ګناه چې یو متاسې نجلۍ ته خپله خور وي او سکندر خان ته مو په مینه محبت په ورا ډولۍ کې ورکړه او هغه زمانه وایي که تا ماله دا جینۍ ونه غوښته زه به ستا کور ته طلاق ورکړم. طلاق دا دنیا د ښځو سره ولې دومره زیاتې کوي؟ ښځه خو مور ده، ښځه خو خور ده، لور ده، د کور عزت دی. یا الله ماله دا زما ژوند والا، زما خوشحالۍ والا، خو زما خور بې پردې وږي، زما خور بې پردې وږي. افغانیه ما خو ویل چې ته بې وفا یې، خو نه زه اوس پوه شوم چې دا هر څه تا د مسافرې خور دپاره وکړل. افغانیه زه ستا غیرت او پښتو ته سلام کوم، سلام کوم. خو اوس په ته د یو پاکستاني غیرت ته مو ګوري چې پاکستانیان څومره غیرتمند دي. زه ورشه افغانیه او خپل یار سکندر ته دې ووایه چې د واده تیاری کوي. ځه ورشه. ماته منظوره ده، خو ما ته نه ده منظوره. زه که واده کوم نو د خپل تره زوی سکندر خان سره به واده کوم، سکندر خان سره. هر څه پکې هر څه پکې د سکندر خان نوم به راته نه ما اراده ډېره چرت پکې مه راغله ملنګ جانه. ته دې وخت کې زما په کور کې ولاړې، ته اوس دلته نه لاړ شه، نورې خبرې به بیا کوو. چغې مه وه بوډا، ځم دننه. زما یوه خبره ښه په غور سره واوره چې زه به ستا دې لور سره واده کوم، هغه په زوري او که په رضا. لاړم دننه، نه کوم سلام. چې تا د سکندر خان نوم واخیستو او بیا به ته هغه سره واده کوې؟ تا زما د مرګ اورېدلي دي. بابا ته زما خبره خو واوره که نه. مه ژاړه بچې، مه ژاړه. زه د افغاني دې قربانۍ ته سلام کوم، سلام.
سترګې دې سرې نن خو دې ډېر جړلې دي نه سترګې دې سرې ستا خاموشي ستا ناکامي ده ما ته پته وي ته به ناکامه راځې زما ژوند نشي بدلېدی زه برباد وم او برباد به یم ته مه خفه کېږه زه په خپله جبر ټینګ ولاړ یم زه به ستا خپل طلاق نه ورکړم ابه زما په کور کې د یو نوکرې په حیثیت ژوند تېروي د یو نوکرې न सिकंदरा तो वादा तेरे होगा तो वादा तैयार है वाली 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 सलमा वादा तो तैयार है शवा सलमा वादा तो तैयार है शवा हमारे जिंदाबाद افغانې کمیس په غاړه ګرځوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ نن خو به خلک لیوني کړي سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ او نری نری خندا په سرو شونډو کوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ او د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ ښکلې دا جینۍ او د ظالم نور د خلکو زړونه تختوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ او د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ او که چارې غټې وې خوړلې به دې ومه سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ او د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینا سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ سترګې جنګوینا ښکلې دا جینۍ
جینې اختیار مو ورپسې جاړه سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې او تر مرګه پورې به کوي تا سره مینه سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې او د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینه سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینه سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې د افغانې کمیس په غاړه ګرځوینه سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې سترګې جنګوینه ښکلې دا جینې هلته اوس لږ خلک هم راغلي ملا هم راغلی ښه چې ځو نکاح کوو بس زه د دې واده نه انکار کوم بس دی که نه مړه بس دی که نه تر څو پورې به زموږ ژوند سره لوبې کوې د کومې ګناه سزا راکړې مړه د کومې ګناه سزا راکړې دا سزا نه ده دا حقیقت ده حیرانېږم زه ستا نه صرف د یوې خبرې تپوس کول له راغلم چې په دې دومره معامله کې به ستا په لاس څه راشي ته د افغاني د مجبوریان نه ولې غلطه پیدا کړې د هغه قصور دا دی چې هغه یو متاثرې نجلۍ ته خوره وې او تا ته په حیا او په عزت باندې واده کړه دا د هغه قصور دی ټیک ده ته ما سره واده وکړه زه ستا سره واده کولو ته تیار یم خو دومره یاد ساته چې ته خو به ما وګټې خو زما زړه نشي ګټلی زما په زړه کې خو صرف اصل افغانۍ دی مینه او واده د دوه زړونو معامله ده ټیک ده په طاقت او په دولت باندې به انسان هر څه وګټي خو مینه هیڅ چیرې نشي ګټلی او ته به زما زړه هیڅ چیرې ونه ګټې هیڅ چیرې ونه ګټې هیڅ چیرې نه سکندر خانه ته بېشکه واده وکړه ما ته هېڅ اعتراض هم نشته دا ستا حق دی ته دویم واده م وکړه درېیم واده م وکړه خو بس دا واده راسره وکړه د سلما سره واده مه کوه ځکه چې هغه د افغاني مینه ده دومره ظلم په هغې مه کوه مه کوه ولې سکندر خان ته خو ډېر طاقتور او ډېر زورور انسان بیا نن دې ولې لاسونه راځي دا یاره د الله ده او الله به تا چرم معاف کړي او ستاسو خیال چې ته به ټول عمر ژوندی
به ورځ مرګی راځي راځي به تعالی مرګی ته به د خپلو ظلمونو حساب الله له ورکې هر مسلمان خو د الله په لار روان خو ته ماته مسلمان نه ښکارې ته د مسلمانې نه دا به چېرې خدای نه معاف کوي هېڅ چېرې نه هېڅ چېرې نه هېڅ چېرې نه نه زه مسلمان یم زه مسلمان یم یا الله یا الله ما معاف کړه ما معاف کړه ما معاف کړه ما معاف کړه توبہ میری توبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اوس به سلمه سره زمانه ستا واده کېږي ستا بچې جانا دومره جرأت چې تا د سکندر خان عزت ته لاس واچولو د سکندر خان وا د عزتونو ټیکهداره دا زه درته د سړي بچی نه ښکارم دا افغاني خور مې خوښه شوه نو هغه دې په نکاح کړه دا مې خوښه شوه نو په خپله نامه دې کېنوله او اورېدلې مې دي چې افغاني ته دې په نکاح کړه ولې دا په ما کې اصلي دي یا زه دې د دې کلي وطن نه یم زه درته وایم چې پرېږده دا جینۍ یعنې قسم مې دې پر وکړي چې دومره پخی به درکې وم دومره پخی چې څوک به یې دا شکر هم نه پېژني پرېږده
मामा मामा درنه قربان मामा درنه زار मामा د لاړو دنیا شو मामा मामा